ډیرو محترمو حاضرینو سامعینو مسلمانانو رونو، دا نننۍ خطبه زمونږه د استقبال رمضان په موضوع باندې ده. زمونږه او د رمضان المبارک د مبارک میاشتې په منځ کې 3-4 ورځې حایل دي او دغه عزتمن میلمه په انتظار یو مونږ او تاسو او بلکې ټول مؤمنان د ډیر وخت نه به د دې میلمه په انتظار او دعاګانې به کولې. د دې پراتلو هر مؤمن له خوشحالي پکار ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د خیبر غزا وشوله، یو د خیبر فتح شوی و غنیمت تقسیمېده، په دې انتهایی ډیر زیات خوشاله. بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترزوی جعفر رضی الله تعالی عنہ د حبشو ته تلیو او بیا واپس رال، نو داغه سره ملاقات موش، نو ډیر زیات رسول الله خوشاله شو، غاړي واړی یو بل سره ملاو شنو. وېدا الفاظ ویل چې زه نه پوهېږم لا ادري بأيهما افرح، چې په کم نعمت د الله ډیر خوشاله شو، بفتح خیبر ام بقدوم جعفر. په فتح د خیبر ډیر خوشاله شم چې الله فتح را کړ او غنیمتونه او کنه د جعفر رضی الله عنه په ملاقات. داسې خوشحالي منګ او تاسو لم ښکارا کول پکار دي چې یو د عبادتونو سیزن الله تعالی په منګ او تاسو راوستم، د خوشحالي خبره ده. بل دا د خوشحالي خبره ده چې سړی ژوندې یو روغ صحت الله ورکړي، داسې خیسته موسم چې د سپرلی موسمی او نارمل موسمی، نه یخنی او نه ګرمي، او په دې کې د الله حکم منګ تاسو ته متوجي دی چې روزه ونیسئ. نو دا ټولې د خوشحالۍ خبرې دي، په دې د الله شکر ایستل پکار دي. یو صحابي دی طلحه ابن عبید الله رضی الله تعالی عنہ، د خپل قصه کوي چې د بلی مقام د بلی قبیله چې دا په عربو کې یو قبیله و بلی، داغه 2 کسان وې مسلمانان شو په یو ځای باندې. دا یو کس و ډیر عابدو، عبادتونه کول او به د یو موقع ته ملاو شو، jihad تملاړ استپا غزا کې شهید شو. دغه شهادتونه اکثر هغه چاله الله ورکي چې نیک عمل ای، هر چاله الله ورکیم نه ذکر د الله یو خصوصي پیرزو ده. نو شهید او دا بل ملګری تقریبا پوره یو کال ژوند دیو، عبادتونه کول، د رمضان میش پراله، منځونه، سجدي، تلاوتونه، استغفار، صدقې. نو طلحه رضی الله عنه وی چې کال پس به دا بل ملګری وفات شو، نو ما په خوب کې دواړه ولیدل. خوب کې مې چې ولیدل، نو دا کم مرګره چې رستو پات شوی او کال پس، نو د جنت ته داغه مخ کې داخل شو، او کم مرګره چې شهادت ته ملاو شوی او کال مخ کې مړو، نو هغه 2م نمبر کې داخل شو. امام د سي تعجب وکړو او ملګرو ته مې دا خبره بیان کړه چې دا څنګه چلې، او د بل ملګری خو شهید شوی دی، هغه رستو لاړ او دته مخ کې لاړ. ملګروم تعجب وکنو، لاړو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نم ته پوسوک چې یا رسول الله څه وجه کې دیش. نو رسول الله فرمایل چې دا خو د تعجب خبره نه ده، تاسو دې ته نه ګورئ چې هغه کال مخ کې وفات شوی دی او د بل ملګری له الله پوره کال موقع ورک، په دې کې بدمانه د رمضان میاشت رااله، د رمضان روزي ونیوي او دومره منځونه وکړه او دومره تلاوتونه وکړه او دومره ذکرونه وکړه او صدقې وکړي. نو دې اعمالو کې زور دی، دې اعمالو کې الله ډېر اثر اچیلې، دیو جنا جنت ته د تلو فیصله د مخ کې وش. نو دې حدیث کې مقصد زما دا دی چې رسول الله فرمایل چې په د رمضان میاشت رااله او روزي ونیوي، نو دا د رمضان میش په چار اتلل او په دې کې روزي نیول، دا ګور ډیر بختور انسانان چې چاته د سیمو قاو چانس الله ورګي. موږ د استقامت دعاګانې کوو
موږ ډیرونه مسلمانان هغه بجوندیو تیر کال جمعتونو ته براتل روزي به هم نیولې تراوی به هم کولې سکال اپ مقبرو کې پراتري او د قیامت په انتظار دي منګ او تاسو له داسې موقع غنیمت ګڼل پکار دی او د الله رب العالمین قانون د سره چې الله بعضی چیزونه په بازو باندې غوړه کوي وربک یخلق ما یشاء و یختار ستارب پیدا کوي چې څو غوړي او غوړه کوي بعضی چیزونه په بازو څنګه چې په انبیاو کې تفاوت او فرق مراتب شته بعضی انبیا په بازو غوړه دي لکه رسول الله په ټولو انبیاو غوړه دي کتابونو کې تفاوت شته قران کریم په ټولو کتابونو آسماني باندې غوړه دي او د عربو زمکه مکه په نور زمکو باندې غوړه ده القرى وتوي لتنذر القرى ومن حولها د جمعې ورځ په نور ورځ باندې غوړه ده د ليله القدر شپه په نور شپو باندې غوړه ده جبرئیل امین په نور ملائکه الله تعالی غوړه کړي نو دغه شان د رمضان میش الله رب العالمین په نور میشتو باندې غوړه کړي ده شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن تیر جمعه د تشریح من کړو چې الله وی د رمضان میش هغه بهترینه میش ته چې د قرآن کریم نازل شوه د قرآن او د رمضان د یو بل سره ډیر گہرا تعلق ډیر مضبوط رشتہ او تعلق نو دیو جنا دا په میشتو کې بهترینه میشتا چې الله رب العالمین غوړه کړی دا او فوقیت ولور کړی سلمان رضی الله تعالی عنہ فرمای چې د رمضان د راتلو نه یو ورځ مخ کې چې د شعبان اخیرنۍ ورځ وا نو رسول الله صحابه ته یو تقریر کړو یو خطبه ور کړو وا تنبیه ور کول صحابه ته بیدارولې بل اے خلقو یا ایها الناس قد ازلکم شهر عظیم مبارک پتا سمانه سورش ولا شهر عظیم ډیر لوی میش رسول الله ته لوی میش ول مبارک او د سیمش ته چې د خیرونو او د برکاتو نه ډکه ده چې پدې کې یو نفل د فرض زینسی او یو فرض د او یو فرض په ځای باندې قایمي روزي الله تعالی فرض کړی دی او قیام الليل د دې رسول الله سنت ګرځولې او دا سیمش دا بل روایت کې دا دی چې پدې کې شیطانان تړلش او د جهنم دروازې بنديږي او د جنت دروازې کلاویږي او ونادا منادن یو اعلان کوونکې اعلان کوي چې یا باغی الخير اقبل و یا باغی الشر اقصر اے د خیر طلبگار را مخ کې شمقاو سیزن دراغ او اے د شر طلبگار نور بس ک نور ګناونه مکوا بس ک نور ګناونه له چوټي ورک دا د بل حدیث الفاظ دې سره ما یو ځای کړو په دغه حدیث کې بیا دادی چې رسول الله فرمایل چې دا د سمیاشتا چې شهر الصبر دته د صبر میش ویلې کی وا شهر المواسات او دته د مواسات او د همدردی میش ویلې کی شهر الصبر دته وای د صبر میش دا صبر پکې ډیر ضروری دی چې سړی وکي د ګناونو نه صبر په طاعتونو صبر او دریم قسم چې کم تقدیری مشکلات تا تراشی پاغه صبر په طاعت صبر لکه الله فرمایي واستبر لعبادته کلک شد الله په بندګۍ پدې کې به روزي نیولي پدې کې به تراوی کولی د شپې به خوب کمی بیداری به او مؤمن با صبر اختیاري لکه د صبر بدلا الله جنت ګرځولې او د ګناونو نه به صبر کې پرهیز بکې نظر به محفوظي جواب به کنټرولي او استاد دل دماغ سوچ دا به کنټرولي دیو جنا سهل ابن عبد الله تستری رحمه الله ویلی دي وی اعمال البر يعملها البر والفاجر ولكن لا يصبر عن المعاصي الا صديق دا د نیکی کارونه خرڅو کوي که خیو کبدي
نیکی کوي منځ دی او تلاوت دی او ذکر دی خو ولکن لا يصبر عن المعاصي الا صدیق د ګناہوں نه پرهیز نه کوي مگر صدیق صدیقیت په د نبوت پسې تقریبا 2 درجه ده هغه بنده صدیق دی چې د ګناہوں نه ځان وساتي نو دی وجنا زما عزتمند دی ته شهر الصبر وای علما وای چې روزه یو د عوامو ده یو د خواصو ده د عوامو روزه ده چې خوراک سکاک او د خپل اهل سره نږدېواله نک دا اسانه روزه خو د خواصو روزه دار چې دغه درې کارم کوي او ور سره د ګناہوں نه ځان ساتي امام ابن حزم وای چې اصل روزه ده چې ته د ګناہوں نه پرهیز وکړي یا باغی الشر اقصر اے د شر طلبګارا نور بنشا منشا ګناہوں مکو نو ګناہوں موږ تاسو ځان وساتو خاص کر د ګناہوں مجموعه چې ټچ موبایل له او موږ او تاسو په دې کې پهش تصاویر او ویډیوګانی او غن بلا ګورو او غالبا موږ ته د سي ډېر وسعادت شو نو ګنام راته نخکاری داخله کو سعادت لکه یو شي سره سړی عادت شي بدبوئی سره سړی عادت شي بیا بدبوئی په بد نه لګي د سي داخلك د دې غن سره د دې ګناہوں سره د دې بد نظرۍ سره عادت شو نو پروايم په نشت حال لري چې د دې ګناہوں دي چې دې ته موبقات وې دا سړی هلاکي د الله تعلق د انسان د ځړه نه ختمي او د سي خیانتګر سترګې په قیامت کې به د الله دیدارم نشي کولای نو چې یو دا سیز موږ د ضرورت پورې محدود کو او چې کم شي غیر ضروری دی زمونږ روزي ته نقصان رسي د الله تعلق هم د ځړه نه کټ کوي هغه سيزونو کې لګي احتیاط وکړي موبایل محدود کړي طلاق ولا ور کوي چې دا بنګورو په دې روزه کې قران سره تعلق ډیرول د الله د ذکر سره تعلق ډیرول او دې ته شهر المواسات وې د همدردۍ میشت څنګه چې منګ او تاسو خپل کور ته خپل بچولا کوشش کوو چې خخ سيزونه راوړو او بازار کې د سړی څه شي خوخيږي ماغ راوړي نو په کار دا ده چې بل مسلمان منګ او تاسو په نظر کې وساتو چې دا غم بچی دي دیاړی لذي او هغه دیاړی پاغه باندې د کور ضرورت نه پوره کیږي دا سړی بسک نو چې داغه سوچ او فکر موږ د ځان څخه پیدا کوو ځکه دوه قسم انسانان وي جنت ته الله نه پریدي یو هغه چې د چا په ځړه کې د الله د امر تعظیم نه او دویم هغه بندگان چې د الله په بندگانو شفقت نه صرف د خپل خېټه غم ور سره زمونږ تاسو سوچ دا به عالمی وي زمونږ او تاسو سوچ دا به تعمیری وي دا بادای سوچ وي او مونږ او تاسو مسلمان د خپل بدن حساب غنو چې تا باندې الله فضل کړی دی مال او دولت یې در کړی دی نو دا په کار د چې ته په جنت وګټې دا سه موقو کې ته ولګې نو دا مال به الله ډیرم کیو اسم منګ او تاسو نه په مرګ پاتې کېدو والده به سړی د هیڅ شي مالک نه دی نو د عثمان رضی الله عنه په شان جنت په سړی ولې نه غټي چې ځان نعمت کی وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله دا غي بدله بد الله سره مند کوي او دا د سمیشت شهر یزاد فيه رزق المؤمن چې د مؤمن روزي پکې هغه ډيري تاسو به وګورئ ان شاء الله هغه خلق چې نور کله به ماخام کې داغو مخې ته 2 یا 3 قسمه ترکاری وي اوس به داغو مخې ته شپږ او 3 قسمه ترکاری او مختلف سيزونه دا د عبادتونو د وجنه د قران سره د تعلق د وجنه الله رزقونه را ډيري او دا د ټریننګ میشت څنګه چې منګ یو سړی ځان ټریننګ کوي نو دا د باقی ویلو سمیشتو د پاره یو تدریب او ټریننګ دی چې تبا باقی ویلو سمیشتو کې بستا دغه روټینی چې چربانګ برا پاسېږي دا را پاسېده به نه پرېږدي څنګه د روزه کې د قران سره تعلق ډیرو دا روزمره ژوندۍ کې وي څنګه ستا نظر پدې کې محفوظ او پدې باقی ژوندۍ کې بستا نظر محفوظي ځکه دا روزه مخ کې ماویلی چې دا یو قالب دی قالب کې چې خخته او بلاک صحیح جوړ شو اټول عمر د پاره صحیح چې بلاک کوک جوړ شو خخته کګه جوړه شو به سیده کیږي نه د چې په دې میش کې یو سړی سیده نشو او هغه شان د نظر آزاد د جبا ارسوي او د په موبایل کې هر څه ګوري نو ممکن نه ده چې په دې باقی ژوند کې چرته الله خکی نو بهر حال دا میش په منګ او تاسو باندې الله رب العالمین را وستا
او د دې روزي اصل حکمت دا د زما عزتمند علما وایي چې کله دا 11 میاشتې سړی دا خوراکونه او سکاکونه کوي او مزه کوي نو دکې درې طاقتونه دا پیدا کیږي او دا غي د وجه نه د په ګناوونو زړه ور کیږي درې طاقتونه دا مضبوط شي یو تا قوت شهوانی وي خواهشات د سړي ډیر زیات شي د خوراک سکاک سره او همیشه سړی په مړه خېټه ګرځي خواهش مضبوطي او دا غي د وجه نه سړی ډیر ګناوونو کې واقع کیږي بل قوت شهوانی د شیطان تسلط په انسان باندې ډیری او بل قوت سبوعی د درندگانو طاقت جګړه کول غصه کول بیزه قاریدل شرونه کول نو دا مېش من د الله دې د فار راکړه چې تاسو کې قوت ملکی سیوا شي ملائکه هغه مخلوق دی چې ګناه نه کوي خوراک نه کوي اسکاک نه کوي بس د الله په بندګۍ کې مصروف وي نو دغه درې طاقتونه کمزوري کول دي قوت شهوانی قوت سبوعی او قوت شیطانی او دا قوت ملکی چې ده نو دا سیوا کول دي نو دې د فار دا روزه دانی ولې کیږي او الله رب العالمین ډېر عظیم پرزو دا کوم آیت چې ماول استپدې کې الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنو اے مومنانو دا یو خوږ आवाज دی چې الله مؤمنانو ته یو اتیا پیری په قران نه اتیا پیری په قران کریم کې کړی دی ابن مسعود رضی الله عنه ته یو سړی راغلی او ویل جی ما ته نصیحت وکړي نو ابن مسعود رضی الله عنه ته ویل چې زما نصیحت دا ده چې کله په قران کې د سیواوري چې یا ایها الذین آمنو نو وګ خمو توجیه یا بد الله د طرفه امري چې پای کې ستاسو د دنیا او د آخرت سعادت دی او پیدا ده دا ومنه او یا بد الله د طرفه من ایتاب دی او شینه من کوي داغه نه منشه پدې کې ستا خیر دی قران کې چې کله تاسو تلاوت کوئ او د څه خطاب راشي نو منګ او تاسو له متوجه کېدل پکار دی چې الله منګ ته سوي کوم خبر راته وای چې وې کوي چې هغه وکړو چې کم سیز نه من کوي چې داغه نه منش نو الله منګ ته دلته د یو خیر خبره کوي چې اے مؤمنانو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم پتا سو روزه پرس کړه شوی د څنګه چې په مخکنو متونو فرض و او پیدا صد لعلکم تتقون دې د فارچ تاسو متقیان شئ څلور طریقو سره الله رب العالمین روزي نیولو ته ترغیب ورکړی دی په دې آیتونو کې یو دا آیت دی او سبسه رسل یو ترغیب دا دی چې دا روزه څنګه په مخکنو ونو پتا سوم دا یوازې دا بوج پتا سو الله نه دیخه مخکنو متونو کې مروجي وي اخله کوئی چې بلا عامین او اسانه دویم ترغیب دار چې دا سبب د تقوا دی تاسو کې تقوا پیدا کړي پرهیزګاری پیدا کړي د دې تقوا اهمیت منګ او تاسو ډیر نه پیژنو ځکه چې ډیر په نه خوشاليږي او صحابه داغو علم ډیر جوړو د تقوا پیدا او ته معلومي وي اهمیت او ته معلومو چې کله به ویل شو چې پلان کې سیس کې تقوا ده نو سم ورمنډه به واله لکه نن چې ویل شي چې الک پلان کې سیس کې ډالر دي ریالونه دي نو هغه ته هم د انداز باندې ښکارې ده روزه تاسو کې تقوا پیدا کړئ نو سم د روزه سره محبت پیدا شي چې الګ دامن کې تقوا پیدا کړئ دریم ترغیب الله دا ور کړی چې ایام معدودات مخه پکېږي دا د شمار یو سورج دی ډېر زر تیری تاسو ګورئ حقیقت د سره چې هغه د منګ وس په دې انتظار یو درې څلور ورځې بعد به روزي خو پوهه به منو شو بس روزه به بیا تیرې دا مقبتلی زمنګ او تاسو نه ډېر زر تیریږي خاص کر دا وخت انتهایی به برکت شوه دی امام شافعی رحم الله ویلی او عزت صوفیای کرامو صفات شوه ما وې دا دوه خبرې مې ته ډېر خې عزت کړې دار چا نه په کار د چی عبرت والی و یو خبره دا وا هغه بداویل چې وقت کسیبن دې وخت مثال د توري دی ان وې د وخت مثال چې دا د توري دی کتا پسشه پرې کړه ډېر خده کني تا پرې کوي ختميږي بس ورځ شپې چې تیریږي انسان ختميږي د واوري مثال دی ان قطعته والا قطعك او دویمه خبره وې دا کړي و چې نفسک ان شغلتها بالحق والا شغلتك بالباطل دا نه پستا کتا په خیر کې مشغوله ک نو ډېر خده کني نو تا مشغولي
سړی په خپل خواهش خپې کینې دي او په زور جمعات ته رانشي او قرآن ته کینني او تهجد ته راپانسي دا نفس تا په نور ګن بلا کې مبتلا کوي. دا دشمن دی د انسان. او څلورم ترغیب الله دا ورکو پمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. څوک بیمار دی روزه نشي نیول، سفر کې دی او د سفر د وجې نه روزه ونه نیوا نو بیا دی قضا راوړي، په نور ورځو کې دی قضا راوړي. دا د الله څومره مهرباني ده. که اوس یې ویلي وی چې بیمار کمریو که پاتې کېږي روزه دی ونیسي، مسافر ته کاره نوعه تکلیف روزه دی ونیسي نو ګرانه به وي. دا د الله آساني ده چې سفر کې تا ته روزه معاف کړه، مرض کې تا ته روزه معاف کړه. نو دا څلور قسمه ترغیبونه الله ورکړي په دې آیتونو کې د روزې دی نیولو ته دعوت ورکړی دی. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، چې تاسو متقیان شئ. د عبادتو کې څنګه چې اخروی پیدایش ته د جنت ذریعہ ده، الله په راضی کېږي، نو د دنیا پیدایم پکښتا روزه سبب د تقوا ده. نو که چرته منګ او تاسو روزه په صحیح مانو کې ونی و منګ به متقیان شو، او چې متقیان شو نو بس منګ مشکلات ختم شو. متقیان الله ډیر څه تیار کړی دي. اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله ما د خپل نیکانو بندگانو د فار هغه څه تیار کړی دي چې هغه سترګو نه دی لیدلی، غوګونو نه دی اوریدلی، او د انسان په زړه کې د هغې تصور نه دی راغلی. بیا به دغه خوشحالی او نعمتونه الله دې زموږ ستاسو نصیب کړي. نو به هر حال دا د خیر یو موقع ده چې الله رب العالمین په موږ او تاسو راوسته. دې کې یو ذمہواری زموږ ستاسو داره چې د قرآن سره زموږ تعلق داسې وشي. د ګناهونو نه موږ او تاسو پرهیز چې دی هغه اختیار کو. که په روزه کې هم سړی ګناهونه کوي نو دا به ډېر زیات نقصاني. او بل د روزه کې د عمرې ډېر زیات فضیلت راغلی دی. چاله الله وس ورکړی او عمرې له لاړ شي نو رسول الله فرمایلی دي چې العمرة فی رمضان تعدل حجة معیه. رمضان کې عمره دا د حج سره برابر ده، او ایوازي حج نه بلکې هغه حج معیه چې زما سره څوک یو ځای وکړي. دا به څونه بختور انساني چې د الله د نبی سره یو ځای دی حج وکړي. نو په رمضان کې عمره کول د حج سره او هغه حج چې د رسول الله سره یو ځای وکړي شي. الحمدلله ډېرو مسلمانانو له الله وس ورکړی لاړ شي او دا رمضان یا د دې نیمه یا د دې اخري عشره حرمین شریفین کې تیره کې اول ته په جمع تراوی وکي او اعتکافونه وکي. الله دې موږ تاسو ټول ته اسباب آسان کړي. الله په در کې څه کم نه دي. نو کچاله الله وس ورکړي نو دغه یو تنبیه ده چې دغه طرف ته متوجي شي. دنیا د فار زموږ تاسو څومره مالونه لګي او په دې سړی خرابېږي نه، بلکې رسول الله دا ویلي چې تابعو بین الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب. د حج او د عمرې منځ کې پرله پسې والی کوي، دا ګناهونه هم ختموي او دا فقر او غریبي هم ختموي. په عمره څوک نه غریب کېږي. تاسو تجربه وکړئ، چا نه تپوس وکړئ. یو سړی عمرې له تللی او هغه د عمرې د وجې نه قرضداری شوی، نور هم الله ښه کوي، دعاګانې قبولې شي، نور هم الله مالداري او برکات او پراخي ورکوي. او دغه شان موږ او تاسو د بدني عباداتو سره سره مالی عبادتونه هم پکې وکړو. ځکه حدیث د صحیح البخاري کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جواد انسان جود او سخاوت ډېر زیات، خو ډېر سخاوت به په روزه کې ښکارا کاو. په روزه کې چې په کار د سړی بخیل نشي چې بس پیسو له غوټې ورکوي، یا بازار کې دکانداران سوداګانې ګرانې کی دنیا ګېړۍ په 50 او په 200 روپۍ خرڅوي، ټماټر او سبزیانې ګرانې شي. دا زموږ د مسلمانانو ډېره سخته بد اخلاقي ده. په کار دا ده چې روزه راتلی او حکمرانانو په حکم باندې ریټونه د څیزونو ارزانې دی چې مسلمانانو ته سوداګانې ارزانې شي، الټه دی ټیکسونه شروع کی او ګرانیانې شروع کی او سختی شروع کی. دا بالکل د اسلامی فطرت نه خلاف خبره ده. نو په کار دا ده چې مالم سړی ولګي. رسول الله به ډېر سخاوت په دې میاشت کې کاو. نو به هر حال ټیم پوره دی. نور خطبه به ان شاء الله په دې موضوع باندې به په رمضان کې کیږي که ژوندو، او الله رب العالمین دې زمونږ او تاسو د اوقات قیمتي کی، او الله رب العالمین دې د خسته بندګۍ توفیق مونږ او تاسو لا په دې میاشت کې راکړي، او الله دې مونږ لا حیات او دغه شان صحت
او فارغ وخت راکی چې د رب صحیح بندگی وکړو توبه الله رب العالمین ته وباسو. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.